او پتعنت بانی بنا دے ومن لو بعفی عما یعملون افی اغنى چا عمل کی دی فیجازیہم دی لبر جزا و سزا ورکینو. ود نبی علیہ السلام قتل د طمع فرمائی د ایمان د دوینا وما ان اللہ فرمائی ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آیت ما تبعوا قبلتك بشرط دی کتراتلو کیا کسانو تا ترکیش کتاب ہر علامی سرا ہر معجزے سرا ما تبعوا قبلتك تابدین کی استاد قبلی استقبلی تنمخ کی ما تتاب بتاب نتدی تابی کی دن کی دی قبلی ویم ما بعد تاب قبلت بعد ندی بعض تابع د قبلت دي نصارى خپل قبله ده د يهود خپل قبله ده او د مؤمنانو خپل قبله ده ونتبعت اهواهم بشرط دي کتابداریو کې د اهوا او خواهشاتو دي دا تعریض د امت تا من بعد ما جاءك من العلم پس لاغنا چراغله تا د علمنا په تحویل د قبله باندې نو انک اذل من الظالمین بیشک تی وقت د زیانکارانو نو بشیزان لبزیان او تاوانو کی حضور خدا نہ کول خودی کے مقصد تعلیم دے او تعریض دے امت تاریدی تو ہوئی چھ مالد کلام د دیو جان بل جانب تا تے چاہتا تا خبرو کی بدا تو والله لئن شتمنی الامیرو نو لعجبته کما تعمیر کنزلو کوم بول جواب ورکوم تالی خامخا در کوم دا مانا دا تعریض دا کنم. اس اللہ تعالی دا دی غعنات ذکر کئی الذین آتیناہم الکتابا اگر کسان چمی تورکے دی کتاب تورات تی انجیل دے یعرفونہو کما یعرفون ابناہم دی پیجن نبی علیہ السلام لرا لکا زامن چی پیجنی یعرفونہو معرفتن کمعرفت ابنائہم دی پیجنی نبی السلام پشان معرفت دی دا ابناء اخپلو وان فریقا لیکتمون الحق وهم یعلمون بشکو فرقه دنیا پتی حق لرا او دی خپوی چې دا حق دے او دا حق پټول چې دی دا ناروا دی. عمر سے تپوس کړو دا عبداللہ بن سلام نا چې دا الله قرآن کوئی چې دی داسې لکه زامن چې پیژني د دې څنګه مطلب دی هغه ورته په جواب کې وایي او چې ما نبی سامولی دو لمعرفتی بمحمد اشد من معرفتی بابنی زما معرفت میں سامنے سخت د معرفت زمانہ پزوی بانی پزوی میں دومره یقین نشته لري. عمر سے تفوز و کیف ذاکا دا څنګه خبره ده د بیبا کال فورته ویل لعل امه خانت شای مور خیانت کړي مادری ما فلن نه پویګم زنانه سکی حتی عمر سے بوله تندیخ کول کی عجیب خبره دی وکړه هغه په حضور میں دومره یقین دی چې پزوی میں دومره یقین نشته. دا معلومه شولا چې د دغه اهل کتابو د دې عالمانو د دې کفر چې دا عناد دی. یو صحابیه دا په ایمان مشرف شوی دا بیا و چې نبی سام راغې پلار او تر می دوړه تورات انجیل عالمانو دا یو لاړ نبی علیہ السلام سره ملاقات کو دا بل ورته وی چراغ هو دا غ نبی اخر زمان دی او تین عم او وی سبقو و چې څومره راکې دم نه مخالفت وکړو نو هغه کې دغه تعصب دا کفر دغی دی تجهودی عنادی د تعصب او د تعنت د دې کفر وته وي. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین اللہ فرمائی حق قائم دے ثابت دے د جانب درب سانا نو تمکی گا د شک ان کو نا دا بیا تعلیم دے امت تا دیونی لا تمتر شک مکوا لا تکونن من الممترین مکی گا د شاکینو نا دی کبیا تا امت تا کنی حضور بانی خو احتمال د شک دا نو کنا. دا اتلسم رکو شروع کیگی د سورہ بقرہ نا د دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کے تحویل دا قبلے ہو
دلتم بیان د تحویل د قبله دی، الت بیان د بعض حکمو د تحویل د قبله، دلتم بیان د حکمت په تحویل د قبله کې. کان فيما قبلو بیان تحویل القبلة وهنا اذن كذلك، وكان ما بیان حکمت فی ذلك وهنا اذن كذلك. دلتم بیان د حکمت بدی. د دې رکو خلاصہ تلقین د استقامت په قبله باندې چې په قبله باندې مستقیم اوسئ، او بیان د دو مسلو د تهذیب الاخلاق هغه څه دی چې ذکر او شکر دی. دا په حکمت عملی کې درې قسمه حکمت دی. یو حکمت دی علم د تدبیر د تهذیب اخلاق، دي کې مسالې د شخص معین هغه سره تعلقي. بل علم دے پا مسائل تدبیر منزل بانی، کور کی مشروی کشرانوی مدرسه کے استادی طالبانی، دا تدبیر منزل دا دویم قسم علم دے پا حکمت عملی کے. او بل علم دے دا سیاست مدنی چاگہ دا خار سرا دا ملک سرا دا وطن سرا تعلق لری. نو دا تہذیب اخلاق دا پار پینزو مسئلی دی، دری رستو ذکر کیگی، دا دو دلتا ذکر کیگی. یو ذکر دے او بل چکم دے شکر دے. دا دا قبیلی دا تہذیب الاخلاق ندی. نو پدی کے بیان دا مسلط دا دو مسلو دے دا تہذیب الاخلاق چا ذکر دے او شکر دے. ادیو دا اقسام دا حکمت عملی دے. بل پدی کے تذکیر دے بے آلاء اللہ. بل تحویل دا قبلی حق دے، دا پا ہوا دا نفس ندے لکدی متعنتین و معاندینو ای بدای دا دا حضور خواہش تے، دا میل دا دین دا آباو تا ذکر چے دے بیت اللہ تبیا مخکم. وہ بیان دے حاتی دا علم اور دا اللہ تعالی دے دا خدای دا علم احاطہ، اور دا دا چے بیت اللہ ستاس قبلہ دا سفرن و حضرن، اور بیان دا فرائض دا رسالت تے اور ترغیب دے او چکم دے نوغا عمل تا پا خیر بانی. دا دیرو کو خلاصہ تلقین الاستقامت علی القبلة وبیان المسئلتین لتہذیب الاخلاق من الذکر والشکر الذي هو احد اقسام الحکمت العملیت والتذکیر بآلاء اللہ تعالی وان تحویل القبلة حق ليس بهوى النفس وبيان إحاطة علمه تعالى وأن بيت الله قبلتكم حذرا وسفرا وبيان فرائض رسالتي والترغيب إلى العمل بالخير. دا دیرو کو خلاصہ دا ذکر صلی اللہ فرمائی وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا. ہر یو دا پار یو جہت تے چی دے مگرزون کے دے مخپل لردی جہت تا. یو مفعول محذوف دے هو موليها وجهه، دے گرزون کے دے جہت تا مخپل لرا. دے یہود خپل جہت تے، دا نصارا خپل جہت تے، دا مسلمانان خپل جہت تے. فاستبقوا الخیرات، تاسو سبقت کوئے چکم دے خیرات تا. دی که ترغیب شو اگر سبقت تا چکم دے نو پا خیر کی. فاستبقوا الخیرات، تاسو سبقت کوئے چکم دے خیرات تا. اگر دا دی عجل بالصلاة قبل الفوت، تاسو تعجیل کوئے پا ماندو پا خواد فوت کے دونا. اور دارن عجلو قبل الحدث، تلوار کوئے پا جنازہ پا خواد بیودا سید میتنا. دا طول تعجیل دا پا خیر کی. فاستبقوا الخیرات، تاسو سبقت کوئے چکم دے نیکو تا. اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا. دا دا اللہ قدرت کاملہ، قدرت باہرہ، قدرت عامت اشارت تے. کم لے کی تاسو ہے راتب کے اللہ پتا زمانی ایمان پٹولو بانی طول بیو میدان تحاضری گئے. ان اللہ لا کل شین قدیر، ابھی اللہ پاک جوان قادر دے. ومن حیث خرجتا، دو کم نے چتا اوزے
لسفرین د سفر د پارا فولی وجهک شطر المسجد الحرام گردو مخپل تر مسجد حرام تا معلوم کہ حرام ستاسو قبله دا کعبه ستاسو قبله دا سفرن و حضرن د جمعتون دا پارا قبله مسجد حرام دے نو حرام دا پارا قبله چکم دے نو بیت اللہ دے نو وَإِنَّهُ لَلْحَقِّ بشک دا تولی دا حق دا من ربک جان تتا هذا میراجی شی التا تعبیر پا تولی او پا تحویلی سر دے چتا حوزو میراجی شی دلتا تعبیر پا تولی او پا تحویل سر دے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ غافل داغنا تاسو عمل کوئے فَيُجَازِيكُمْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ دکم دینے چتوت اوتے فول بیا تاکید د پاره وای فول وجهک شطر المسجد الحرام مخبدون حرام ته ذکر دا تحویل قبلی ته ډیر ناشنا کاری دو تاکیدن الله بار بار دا ذکر کوي د تاکید د پاره وحيث ما کنتم چې کوم دې کې تاسو یې په سفر کې په حضر کې فولوا وجوهکم شطره وګد مخون خپل طرف چې کوم دې نو د مسجد حرام ته فعلنا ذالک دا کار ما صد پارو کو لئلا یکون للناس علیکم حجتن دې د پارا چې نشي خلق لا پتا زبان حجت د اهل کتابینو نه د مشرکینو نه اهل کتاب بویل دای ځکه مخ کو چې دې چې کوم دینو میل د دین د آبا ہوتا مشرکینو بویل د خپل امر کې متحیر دي او متفکر دي متردد دي نو چې د دې خلق حجت پاتې نه الا الذين ظلموا منهم چې ظالمان دي بیا وای بیا مغ خپل تانی د اخلاصي گینه او خوبت بهانه بسیار چې خود بدی ربانی ناکاری فلا تخشوهم علی د دین مېره دی پروا مساتا وخشون او وخشونی ازمان او یریگا ولی اتم نعمتي یو خودی د پارا لئلا یکن لاس علیکم حجتن بل د دې لپاره چې تام کم نعمت پل پتا سبحانه په تحویل د قبله سرا ولعلکم تهتدون تاسو دا درې حکمت الله ذکر کو یو دا چې د خلق حجت پاتې نشي دویم دا چې تکمیل د نعمت شي دریم دا چې تاسو هدایت بیا مومه دا سلور حکمتونه الله تعالی دا ذکر کړي کما ارسلنا فیکم رسولا دا متعلق دی او چې کم دینو پاغا اتم پوری لتم نعمتی او دا تام کم نعمت پل پتا زمانی اتمامن کا ارسالنا فیکم رسولا پشان دلی گرز منگ پتاسو کی دیو رسول منکم لتاسونا منکم مانا دادا کہ نبی کریم علیہ السلام بشرو بندو مر پلاریو لوگا پیراتلا تند پیراتلا بیماری پہ باندھ راتلا ضروریات د زندگی کی احتیاج چکم دے داو دا بیل مسئلہ دا چې د حضور بندگی د عام بندگانو پشان نوا محمد نبی او چې بشر لا کل بشر کل یاقوت حجر لا کل حجر دیا مشر دا ویلی دی دی که اوس غلو کلا او محمد بشر دے خدا بشر پشان نه دی لکه یاقوت کان دے کانیوال انکار څوک نشي کوله خلا کل حجر نام کان پشان نه دی نبی کریم علیہ السلام دا غشاته نظر لگی دو ازمون نظر نه لگی حضور فرمایل انی لاراکم من خلفی تاسو د شاده غاړم چې کم دی داوی نما او د حضور د فضلات او طهارت دا فقها ذکر کوي او عام فضلات داسې نه دي اوینه حضور یو وخت چاته ور کړیو ول دا سنبال کا هغه پیلونه کویش کلا هغه نو په خوان باندې پوښو نو په نور تکلیف سوته ورسید نو دا چې کوم دی د پیغمبر علیہ السلام خو بشر وو او د حضور د بشریت جدا مقام دی او د عام بشر قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ز بشر ما تاسو بشر یې لهما توحید تاسو وحی نشی کوله د پیغمبر خپل چې کوم دی خصوصیات دي د منکم ندا معلومه شو د دې وجنا کڅوب نبی سام ته نور وای دا د بریت نشانی نه ده نور الله تعالی قرآن کی
پیغمبر علیہ السلام ته ویلي دي او قد جاءهم من الله نور وكتاب مبين تفسیر معنی لیکلي دي ونور الانوار والنبي المختار دا نور سوق دی نور انوار دی نبی مختار دی هغه ته نور الانوار ورته ویلي دي د نورونو نور ستوي پخپلا خکاری او بل پخکاری پخپلا په هدایتو د نور د پار سبب د هدایتو دا معنا د نور دا او کدا معنا د نوري چې حضور بشر نو دا کده بیا خود غلطه دا د قران نه خلاف دا د حدیث نه خلاف دا اجماع امت نه چې کوم دا خلاف دا ولې دین عراقی سے انا چا تپوس کړو یو څه پیغمبر سے پیغمبر منم خاتم النبیین منم خاتم المرسلین بنم او افضل الانبیاء بنم خودی باندې نه پوهیږم چې بشر وکنو دې کې زما شک دی هغه توای چې څنګه د ضرورتونو وا چې نبی اسلام پیغمبرو خاتم النبیین عربی او عجمینو او بشرو جن او ملک دانو دام د دین د ضرورتونو دا فمن کان غبیان کڅو غبی په دې مسله پویږي نه وجب علینا تعلیم باندې تعلیم واجب دي چې پوی کو جبای د حضور د بشریت دا دلایل دي وان اثر بعد ذالک کدینا پس اصرار کوي وې دا عقیده موږ د اسلام نشو ګڼل خو صفا حکم کړی دی حکمنا بکفره موږ د تبع مسلمان نشو ویلې ذکر د متواتر عقیدینا د داغین چې کوم دې دا انکار کوي ذکر منکم راضی فیکم راضی د تاسو نه رسولا منکم د تاسو نه بشرا مکیا عربیا هاشمیا مطلبیا دا د منکم معنا شو تاریخ رسول منکم د تاسو نه دا غو فرض منصبی شدی فرائض دا ذکر کوي یتلو علیکم آیاتنا للی پتا سبانی آیتنا زما دا غ تشریعی علم شو دا د علماء وظیفه شو سبقونه خیم ويزکیکم او استاد تزکیه کوي دا د پیرانو طریقه شولا په خواج کوم د درسګاه او خانقاه یو رستو کمزوری راغلا نو خانقاهونه جدا شو درسګاهونه جدا شو خانقاهونو کې جدا تزکیه کیږي او په درسګاهونو کې تعلیم کیږي نو خوشا مسجدو مدرسہ خانقاهی کہ دروے بوتخیل قال محمد سخیا مدرسہ سخیا خانقاہ کہ پے کے قیل قال او د محمد صلی اللہ علیہ وسلم او سخیا غجومات دیکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پک زوتی گنو دا غ تزکیہ شوام ويعلمكم الكتاب تا تعلیم کئی د کتاب والحکمت د حکمت السنت والفقه والاحکام تفسیر د حکمت دا کئی چغه سنت دے فقه دا احکام دی دا در تخیم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون تا تعلیم در کی داغی چتاز بابن عالمان نوے بعض خلق د حضور علم کلی دا دلیل وی وعلمك ما لم تكن تعلم تارے دالی آغا چتا پی عالم نوی نو ما دا کالفاظ دا عموم ندے نو جمیع ما لم تعلم آغا تا چکم دی دا اخولو دا غی دلیل دا علم کلی کردی من وی کدا دلیل علم کلی شی نو دلتا خدا رالل ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون دا عامو دا پار علم کلی ثابت چا تا تعلیم در کدا حقی ترد بین عالمان دین امراض سے دی اگر ضروریات دا دین دا چکم دے امراض دی کنو فذکرونی اذکرکم مشکرولی ولا تکفرون دا دو مسئلے تعجب اخلاق دلتا ذکر شے فذکرونی ما یاد کئے اذکرکم زبتاسیات کم وشکرولی ولا تکفرون ازمان مت شکریہ دا کئے او ناشکری مخوائے ذکر اللہ مخ کے ذکر کو پدی ذکر سر پہ انسان کی جن پیدا شی حدیث کے راغلی دی مثل الذی یذکر والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت دا چا مثال کہ خدا یادی
دا چا مثال چې خدای نه یادي دا مثال د مړ د جمدی دی جمدی ذکر کیو مړ ذکر عادتا نشي کوله کراغلیا بخارق العادتی انو د دې وجنا دې سرا جون پیدا شي او د جون نه پس بیا ضرورت د بقاوی پاکستان کې نو جوړ حلقه پاکستان زندہ باد چې جمدی شي چې کله جمدی شي اسی پاینده باد او دی پایږي چې شری نظام په کې راشي شری احکام په کې نافذ شي بیا به پاینده شي نو اول الله د ذکر فرمایا په دې امر فرمایو د جند پارا دویم د بقا د پارا واشکروا لی ولا تکفرون نعمتون شکر مار پارا دا کین او ناشکری دا مکوای کنه فذکرونی تاسو ما یاد کئ دا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ دام ذکر دے ذن خلق مفرد ذکر منوئی اللہ اللہ بنوائے بلکہ جدینو ای سر بس جملہ وائے اللہ خالق اللہ رازق حدیث کے راغلی دی حضور فرمائلی دی چا قیامت بعلا قائمیگی چا پمخ دمزک یو اللہ اللہ وہ ان کے پاتے نہیں نو تش اللہ 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 چا داوے دام ذکر دے پاسباقو کی دا طریقت یو ذکر دا مفرد ذکر دا اللہ اللہ دام راغلے دے دیو جنا دا چا خدای نمون یادے نو اغا خدای وی تم آیات کا دا بزبط آیات کم فذکرونی بالعمل ما یاد کے پا عمل سرا اذکرکم بالبدل زبم یاد کم پا بدل دا عمل سرا من ذکر دے روزہ ذکر دے زکات ذکر دے حج ذکر دے ټول دا اللہ ذکر دے نو آغا تاسو ما پا عبادت یاد کئے پا عمل مو یاد کئے زبا مو یاد کما پا بدل دا عمل فذکرونی بالتوبہ ما یاد کئے پا توبی سرا اذکرکم برفع الحوبہ زبا مو یاد کم پا پورتکول دا گناہ سرا فذکرونی بالاخلاص ما یاد کئے پا اخلاص سرا اذکرکم بالخلاص زب میاد کم پا خلاصی سر دا عذاب دا آخرتنا فذکرونی بالتوبہ ما پا توبی یاد کے اذکرکم برفع الحوبہ زب میاد کم پا پورتکولو او چکم دے دا گناہ سرا گناہ بدر تمعاف کما فذکرونی اذکرکم ما یاد کے دا بتاسیات کم واشکروا لی ولا تکفرون زمان نعمتونو شکریہ دا کئے او زما د نعمتونو ناشکری دا مکوای کنا د سوره بقره نا د دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیانو بعضی مسائل تہذیب الاخلاق ما قبل کی بیان د بعضی مسلو د تہذیب الاخلاق اغا سو یو ذکرو ایو شکر وہا ہونا بیان تعلیم المسائل الباقیت لتہذیب الاخلاق دلت بیان د مسالو باقیو دے تہذیب الاخلاق کان فی ما قبلو بیان بعض مسائل تہذیب الاخلاق وہا ہونا تعلیم المسائل الباقیت لتہذیب الاخلاق مخ کے بیانو دا دو مسلو دا تہذیب الاخلاق چی ذکر و شکر دلتا تعلیم دے درو مسلو باقیو دا تہذیب الاخلاق دا دی ما قبل سر ربط او مناسبت دا دیرو کو خلاصہ بیان المسائل الثلاثة الباقیة لتہذیب الاخلاق بیان دے دا مسائل ثلاثو باقیو دا تہذیب الاخلاق من الصبر والدعاء والتعظیم شعائر اللہ دا دری مسئلے پاتے ہوئے یو صبر دے دا دیم تہذیب الاخلاق سر تعلق دے بلا دعا دا داغیم تہذیب الاخلاق سر تعلق دے بل تعظیم د شاعر الله دے دیم دغه سره چې د تهذیب اخلاق سره تعلق دی واهمت الصلاه والدعاء
اهمیت د صلات او د دعا دی ولدلته استعانت باندې امر واستعینوا راغله دی فإن الاستعانة طلب المعونة طلب د معونت ته ادا معنا د دعا ده والوعید على کتمان الحق او وعید د په کتمان د حق باندې څوک حق پټي داغه د پاره وعید ذکر کیږي واستثناء التائبین او د تائبین استثناء دتنا داتی جدا کوي فانت من الذنب كما لا ذنب له تائب د ګنا نه داسې دی لکه چې ګناه ډوکړې نه و تذکر ما بعد الموت او تذکیر د په ما بعد الموت سره والوعید علی کتمان الحق او وعید د په کتمان د حق باندې والترغیب الى التوبه او ترغیب د توبې ته وبیان شان شهداء وبیان انواع الابتلاء بیان د شان د شهداء دی او بیان د انواع د ابتلاء دی دا د دې رکوع خلاصه ده بیان المسائل الثلاثه الباقیه لتهذیب الاخلاق من الصبر والدعاء وتعظیم شعائر الله تعالى واهمیت الصلاة والدعاء فإن الاستعانة طلب المعونة وهذا معنى الدعاء والوعيد على كتمان الحق واستثناء التائبين فإن التائب من الذنب كما لا ذنب له والتذكير بما بعد الموت والوعيد على كتمان الحق والترغيب إلا التوبة ونشان الشهداء وبيان أنواع الابتلاء دا د دې رکوع خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اے مومنانو طلب د امداد وکئ په امور د آخرت باندې په صبر سره او په صلات سره صبر کوئ او منځ کوئ منځ کې صبر خاصه ده صبر عام ده او منځ یو خاص صبر ده ان الله مع الصابرین بیشک اللہ پاک د صابرینو سره دی د صبر کوونکو سره دی نصرن و عونن د امداد په جهاد باندې ولا تقول ما يقتل في سبيل الله مخکې صبر ذکر شو بعد انو صبر د په جهاد کې صبر د په زخمی کېدو صبر د په قتلېدو صبر د په شهید کېدو دې په الله د ذکر کوي د جهاد مسله او د شهدا ذکر فرمایي ولا تقول مغتفی فی الله اموات مواغه چاته چې قتل شي بلار د خدای کې د اعلان کلمت الله لپاره اموات مړو تقولوا مقبله جمله اموات مفرد ده دا خبر د محذوف ده لا تمغتفی فی سبیل الله هم اموات چې دي اموات دي بل احیاء بیا دلته مبتدا محذوف را بل هم احیاء دا جمع دي څنګه جون دي خو تاسو باید جون نه پويږئ هغه برزخی جون دي هغه د قبر جون دی اچ کوم دینو د دنیا جون نه دی ولکن لا تشعرون خو تاسو په دې باندې پوهیږئ نه د دې په جون باندې چې کابل قسم جون دی کنه بیا دغه جونونو کې فرق دی د پیغمبرانو یو قسم جون دی د شهیدانو بل قسم جون دی د صالحینو بل شان جون دی د جونونو کې بیا چې د فرق دی د دې روح د بدن سره تعلق کې د اندامونو سره فرق شته کې نشته شته کنه په شونډه چونډه لګوان ډیره بخوږي په پونده چونډه لګوانو پروا هم په باندې نشته په بل ځای چونډه لګواږي کې بل لګ درځي بل ځای کې ډیر درځي څنګه د روح د بدن سره په جون کې مختلف تعلقات د اندامونو سره چې تلګ او ته ډیر دقه سے په برزخ په زمانه کې هم د روح او د بدن مین کې تعلقات دي او جن تعلق بزیات دي مثال سام په قبر تیرې دم د په قبر کې مسکو مس خو جام دی جو غواړي دا ابراهيم سام په قبر تیرې دم په قبر کې مسکو مس خو جام دی جو کوم دی دا غواړي دارنګ چې کوم دی د تلاوت د ځمکې نه د سورې ملک هغه صحیح حدیث کې راغلی دی او دې شوی دی دا نور ډیر واقعات خوارق د عادت راغلي دي ثابت بنانی سے د دې کوم دی قران سره ډیر محبت او نفل به ډیر کول ول دې خدای کې قبر چاته ما اجازه ترکه د تلاوت ما ته خو راکې د قبر تیرې د باقاعده تلاوت چې کوم دی دا به اورید تلاوت به اورید نو دغه څنګه چې په جون کې درو تعلقات مختلف دي دا چې په قبر کې هم دغه حالت دی علامه قاری لیکلی دي چې د روح او د بدن میز کې 15 قسمه تعلقات دي یو هغه دی
چې انسان د مور په نفسي صاحب کې واچول شي دلته درو د بدن تعلق دی دویمه غلی چې دا ورکوټه پیدا شي دی ویخوي بیا کچونډې په لګي خوږيږي جاړي دام درو تعلق د بدن تعلق دی بلای چې سړی ودی چې ودی سا اخلي ډډې په ډډې اوړي کله خوب کې خبرې هم کوي کله خوب کې تلاوت کوي دام درو د بدن تعلق دی او سلورم تعلق د عالم برزخ کې دی التم درو د بدن تعلق دی په ثواب پويږي په عقاب پويږي دا چې کوم دینو هغه یو قسم تعلق دی او پنځم تعلق د ټولو نه قوي او په آخرت کې دی آخرت کې نظر تیز دی قوت سامعه تیز ده جنت څومره بره دی ګوره دوزخ څومره کته دی جنت دوزخیانو خبره دوزخیانو جنتیانو خبره اوري جنتیان بایتا واجونه کې نا اصحاب الجنه اصحاب النار نا اصحاب النار اصحاب الجنه به دې ته وي ابل مرته وي چې نکان لري قرین زه چوغو نمایو مرګرو فراوشي سوال جهنم د جنت نه د جهنم په منځ کې ویني ځکه فقسم نکاح په بسر کول یو محدود ستانه بم په دې لري کو ستانه نظر باندې ډیر تیزی ا دلیل دي سيزونه دا به ویني دا دوربین کې څه چلی چې د کارمار باندې سړی ویني د نظر په شاو کې تیزی راشي پس هغه ته ورسي بیان الله فرمایي بل احیاء بل هم احیاء بلکې دي جمدي دي ولکن لا تشعرون تاسو به دې پويږئ نه تاسو به دې جون باندې نه پويږئ اوس الله تعالی د ابتلا ذکر کوي مخکې ابتلا د جهاد ذکر شو د صلات ذکر شو د صبر ذکر شو دا نور ابتلا الله تعالی عام ذکر کوي ولنبلونکم بشیء من الخوف خامہ تاسو معاملہ د ازمایښ کوما یو شی سره د یرینا والجوع ادلوګنا ونقص من الاموال پکې د مالونو والانفس د نفسونو والثمرات او د میوونو عام مفسرین هم دقه وای یره د دشمن دا لوګه د سه ډوډۍ ته محتاج شي ګډه ټپي کمې د مالدار کې ما دیر یره د دشمن دا او مراد د لوګه نه اچ کوم دینو روزه ده ذکر روزه کوم کې د دا لوګه ده الصوم نصف الصبر صوم کې کوم د دانیم صبر ده والصبر نصف الايمان صبر نیم ایمان ده نو صوم د کوم مقام شو د دې کومه حصہ شو ربع الایمان نصف النصف ربع د نیم ربع کیږي کنه د سلور نیمه دو ده د دو نیمه یو ده دیو د سلور سره نسبت ده دا دغه ربع ده نو دا روزه چې کوم ده دا یو قسم چې کوم ده دا صبر ده او دې کې روزه کې لوګا راځي تند راځي کمې د مالونو زکات ده زکات کې بس حصہ ورکای هغه سره مال کې کمې راځي ظاهر کې کمې د نفسونو دا جهاد ده جهاد کې نفسونه کم شي شهیدان په کې شي کمې د میوه اغستل د اولاد دي اولاد چې د دې مثال د میوه ده حدیث کې راغلي دي چې کله الله دې بندا هغه ولد قبض کی او وفات کی ملائکونه تپوس کوي اقبضتم ولد عبدی تا زما د بندا ولد قبض کو او شب قبض کو اقبضتم ثمرة فؤاده زما د بندا د زړه میوه مقبض کړه الله قبض مو کړه فماذا قال دسويل استرجع انا لله وانا اليه راجعون ويل الله تبارك ابن له بيتا في الجنه جن کو محل جوړ کړي وسموه بيت الحمد دلنوم د بیت الحمد کې ده دا حدیث کې دی اولاد ته میوه ویل شو نو ثمرات لپاره مصداق هغه چې کوم دی دا اولاد شنو په دې ټول باندې ابتلا را دي د ير ابتلا را دي د لوګ ابتلا را دي د کمی د مال ابتلا را دي د نفس ابتلا را دي د میوه د کمی ابتلا را دي او د دین په دوه قسمه خلقین چې کله دا کمی راشي د دې ير راشي لوګ راشي مال کم شي نفسونه کم شي میوه کم شي دا ټول د جنس د مصیبت نه دي چې مصیبت راغې په مصیبت ځنې خلق صبر کوي او ځنې شکوه کوي الله د صابرینو انجام ذکر کوي وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه خوش خبری ورکا هغه صبر کوونکو ته کله دې ته مصیبت ورسیږي سوې دی قالوا انا لله وانا الیه راجعون دی وای من الله لریو من الله تراجی کې دن کیو فی الحقیقت مالکی ہر شے خدا چند روزی امانت نزد ماس ہر شے د خدای امانت ته کمال دے اولاد دے کزان دے کسدی سورہ د من سره امانت ته حقیقت د ټولو مالک الله تعالی دے وما المال والاهلون الا ودائع
ولا بد یوما ان ترد الودائع. مال او اولاد امانت ته، امانت به وخت مالک تا دا چې کوم دی واپس کیږي. یو نیک سړی زوی مړو دی خپو کور کې معنا د چا سره خبرې نه کولی. یو بل نیک سړی راغی چې ته دغه سي چل دی ولزو سره ملاقات کوم ډیر ضروری دی او د مسلې تاسو هم کوم ورلاله سنمي شو سره وکړ ولې تاسو مسلې لراغله ما یو مسله تاسو کوم ولڅ مسله ده چې ما سره چا امانت یې امانت ته پاره مقرر کو چې کال پس بدر ادم دا به لرا کوي. اوس هغه امانت والا راغله یمانه غواړي ورې کم کوي نه کم زماړه خو نه کیږي پردې امانت ته ورې کنه ولې نه کیلا خلا امانت نه مخلاصي ول دولت هم امانت ته ولې دومره خپای چې چا سره خبرې نه کوي اينه د عبرت واغست. نو دا ټول چې کوم دي امانات دي دینه پس دې مصیبت باندې صبر وکي. خو اج صبر کوم دا چې مصیبت دا تنکیر د پاره د تامین مصیبت ما لګ مصیبتي کډیر مصیبتي ازغه مات شو لوخه مات شو دیو مړ شو حتی شي دیو مړ شو هغه ول ان حضور فإنا لإنا إليه راجعون. دغه نه خو مصیبت ویلې ده دا دومره مصیبت خونه ده. حضور فرمایل کم شي چې مؤمن ته غم ورکي تکلیف ورکي دا مصیبت ته کلګ مصیبتي کډيري ان الله ان الیه راجعون. دا وایا اوس خلق چې دا اوري د چا دمن قالوا ان الله وانا الیه قالوا ورسره وي قالوا به سره نه وای دا جز د حکایت نه دی دا جز د محکی نه دی تبصر دا وای چې ان الله وانا الیه راجعون. او چې پخپل بجلی مړکه ا پخپل دیوم بیا ان الله وانا الیه راجعون دا مسره اوس ما ته نه معلومه پوه شولې تا پخپل مړ کړلا د بغانی مصیبت ور باندې را تا پخپل مړ کړلا بیا ته ان الله وانا الیه راجعون دا بیا ستا مسله ده پوه شې مطلب باندې خاجی. اس اللہ ددی انجام ذکر گئی اولئک علیہم صلوات من ربہم دا کسان پدی باندې صلوات تی در رب د جانبنا ورحمت او رحمت تی. صلوات معنا خو ابن عباس سے مغفرت سره کوي مغفرت من ربہم ونعمت رحمت تعبیر پر نعمت سره کوي. وعام مفسرین وای مراد صلواتنا خاص رحمتونه دي امراد رحمت عام رحمت دی پدی خاص رحمتونه هم دي عام رحمتونه هم دي. اولئکم المهتدون دا کسان ہدایت مندون کړي. عمر سے ابتدایات اورید و نعم العدلان و نعمت العلاوه ډیر خاندي دي ډیر خسر باری دا انډي دا دوی زمیدار چې بار تړیو طرف تاندې بل طرف د دوړ برابرۍ کدونه سپګینو بیا بار نټینګي بیا پریوږي اوړي راوړي نو دا دو خو انډي شو صلوات مرمه و رحمه او دا چې اولئکم المهتدون دا علاوه شو دا غسر باری شو. ان صومرد من شعائر الله دا بل مسله ذکر کوي د تهذیب الاخلاق هغه سره چې تعظیم د شاعر الله نه د خدای شاعر چې کوم دی دا به تعظیم کوي په شاعر د الله کې بیت الله شریف دی دا به تعظیم کوي دکانې ورته نتو کې او قبله ته چې کوم دی خپي غوځي نه قبله ته د صلوات وخت کې نه کینی. حضور فرمایلی دي چې تاسو آیت تراشه لا تسبقوا ولا تسبقوها لكن شرقوا غربوا مقبله ته مخوي مقبله ته شاکوي مسجد د مغرب ته مکه دا خطاب اهل مدینه او ته مدینه جانبي چې کوم دین شمال کې دا د مکینا نو کوم مشرق ته مخي نو مخ نه را دي کوم مغرب ته مخي نه مخ نه اشاره دي موږ د پار حکم دی چې موږ ته جنوب ته مخ یا شمال ته کوم مشرق ته مخ نو موږ ته اشاره دي کوم مغرب ته مخ موږ ته مخ را دي دا چې کوم دی دا واجب التعظیم دا دکانې ورته نتو کې په بوته نوګ دی کنه آیا تن چې کم دی وي دکانې قبلي ته تکړي ول حضور وی چې د استاسو امامتي نه کوي فإنه آذ الله ورسوله الله ته ضرر رسو امامت امام استاد رسوشا امامت مکوا مونږ ته حضور ویلي دي حضور ته لاړ او تا اذا اوس دکانې ته کول باندې حضور دی امامت دا معذوله کوي دا نور ګستاخی چکی دا نور بیا د بای چکی دا غو کم مقامی کوي اخو اشد چې کم دینو بالمعذوریت زیات مناسب د معذوریت ته چې ور پس امامت نه کی. خاجی بیشک صفا او مروه صفا یو غر دی مروه بل غر دی هغه طرف ته صفا ده دې طرف ته چې د مروه ده په خوا د جاهلیت بوخ کې په صفا باندې چې کوم دینو
یو بوت پروتو هغه د جنس د رجل نو اصاف هغه ته اصاف وي او په مروا یو بوتو هغه د زنانه شکلو هغه ته نائله وي دی با لاس پاغي کې خود مسبق بیا بدل تدابه مسکو بیا چې د اسلام زمانہ رااله خلق دا باغ غنو یره دا خو جاهلی رسمو الله دې متعال حکم نازل کړ اوس خواغه بوتان په دې باندې نشته لري صفا او مروه د الله د شاعرونو دي نو د دې تعظیم بکئی تعظیم د شاعر الله دارنګ بیت الله شریف دارنګ صفا مروه دارنګ کتاب الله دوم شاعر الله کې دي د قران به عزت کوي قران به کوم دی غرزاینا قران به به اوسه مسکینا ای بخپل آدابی دارنګ لا انبیاء الله دوم شاعر الله کې داخل دي هغه واجب التعظیم دي لا نه داغي قائم مقام اولیاء الله دوم واجب التعظیم دي دای به تعظیم چې کوم دی دا کوي دارنګ علما دي دای به تعظیم کوي الا اولیاء الله فلیس الله ولیون وی کو علماء د خدای دوستان دي خدای بیا دوسته دي نه ولنا په خلق به دوستان کیږي دیو جنوي لحوم العلماء سموم د علماء غوخي د مثال د ظاهر دي من شمها يمرض ومن اكلها يموت ولو بعد حين کچا بوین کلی نو مریض بشي اکه چا خړلې نو مړ بشي اگر قسم دا پسی ادا خبره مجربه ده چې چا دا چل کړي دي په باندې مر راغله دي یا زر یا پس المجرب لا يجرب ثانيا چوزل تجربه شي نو بیا غ نه تجربه کوي آزمودار آزمودنه مې کند فارسیبان وای چې او آدمي بیا په پدمه نه کوي تجربه خلم یوزل کوي کنه بار بار خو نه کوي فمن حج البيت چې څوک حج کوي د بیت الله شریف اوه تمرا یا عمره کوي عمره کې کوم دا میقات نے احرام ته خدای د عمرې لرم ما ته احسان کې معنی قبول کی التلرشی طواف د بیت الله شریفو کی او چکرا او بیا راشي چې صفا مروه سای کی وزرا بس دې سره عمره افعال تام شو پورا چولا دالک سات کی کیږي او بس سر اخرى بیا ځان حلال کینو هر چې حج دې داغه افعال بیا ډیر دي نشتره باغ په دی باندې ای توفه ما ځنې خلق دینه دلیل ګرځي هته شینا تپوس شو چالو فلا جناح علی توفه ما باق نه چانو کا کای کنه کای ول نه داس نه دا الله حضور فرمایلی ان كتب علیکم السعی خدای صاحب مقرر کړی دا تاسو سعی کو مابین صفا مروه کې سعی لازمی دا واجب دا په تر سره طواف چې کوم دی دا دم لازمیږي او دلته جواب په اتباع د عقیدی سره دا جاهلی رسم اوس بغنی منی الله یو باق نشته من تطوع خیرا تو تو د خیر کی زیاتی نفلونه کوي او ذاتی توفونه کوي فإن الله شاکر علیم الله شاکر دی او علیم دی او جازیهم دی له جزاء ورکړي اوس الله تعالی انکار کوي په کتمان د حق باندې ان یکتمون وان الله من الکتاب من البینات هغه چې خان چې پټي هغه مان کې د بیناتونه د دلایل واضحونه والهدى او دارنګ چې کوم دی د هدایتنا من بعد ما بین الله پس ما جناه للناس چې ما خلق ته بیان کړی دي دغه بینات او د هدایت فل کتاب په کتاب کې او دین بیا انکار کوي او پټي اولئک لعنهم الله ولعنهم اللاعنون دا کله لعنت په دی باندې الله وایي د خدای د لعنت مستحق شو الله ان په دی باندې لعن ويون کی نور خلقهم په دی باندې لعنت وایي په کاتمین د حق باندې الله د تایبین استثناء کوي الا الذين تابوا کسان چې توبه وباسي واصل اصلاح خپل عمل کوي بیا کتمان د حق نه کوي وبينوا بیانو کی بدله د کتمان باندې فاولئک اتوب علیهم دا کسان درجو کوم بدی باندې په قبول د توبې سره ون التواب الرحیم او د ډیر قبولون کې توبې ما او ډیر رحم کوون کې ما دا خو هغه وعده شولا د ثواب او وعید د عذاب دکې ان الذين كفروا اده کفر کی اصرار کی په کفر باندې وماتو امرشی وهم کفار حالک دي کافرانی اولئک علیہم لعنت الله دا کسان چې دي په دوی باندې لعنت د الله تعالی دی والملائکه د ملائکو دی والناس اجمعین د ټول خلق سمانا
د ټول تر دی مستحق د پاره د لعنت دی خالدین فی همیشه به په دې اور کې چې امد علی باللعنت ته لا يخفون بالعذاب نبشش پکول دین عذاب ولا هم ينظرون نو مهلت ورکول شي د پاره د معذرت او د پاره د عذر پیش کولو بیا دې ته موقع نشته و الہکم الہ و اخر کلام مضمون توحید ذکر کړي کفار نبی سلام ته ویلي صف لنا ربک مونږ ته درب صفات بیان کړه انت صف لنا ربک مونږ ته درب نسب بیان کا التقول الاحد سو اخلاص نازل شو دلته دا نازل شو الہ و الہکم الہ واحد استاسو الہ استاسو معبود یو معبود ده بس ذاتن صفتن عبادتن امرن حکمن خدای ذات پشان بل ذات واجب الوجود نشته لري صفات مخصوص نور صفات دا چا نشته لري او په عبادت کې د خدای شریک نشته لري په امر کې په حکم کې شریک نشته لري لا اله الا هو نشته الله تعالی لایق مگر الله تعالی لري الرحمن الرحیم چې رحمان دی او رحیم رزق رحمان دی او رحیم دے رحم کون کے دے دا شلم رکو شروع کی گی دا سورہ بقرہ نا دا دی رکو ما قبل سرا مناسبت ظاہر دے کان فی ما قبلو بیان التوحید وہا ہنا بیان دلائل التوحید مخ کی بیان دا توحید اور دلتا بیان دا دلائل التوحید شو التا دعوی شو اور دلتا دلائل شو وفي كل له آیت تدل على انه واحد ہر چیز کی علامہ رد اللہ را قدرت پہ دی دلالت کی کہ خدا واحد لا شریک دے دا سر شریک نشتا دا دیرو کو خلاصہ بیان مسئلہ تدبیر المنزل بیان دا مسئلہ دا تدبیر منزل دے الذي هو من ثاني اقسام الحکمت العملیہ کہ دویم مسئلہ دا حکمت عملی دا آسدے من کسب الرزق کسب در رزق دا تدبیر منزل سر تعلق داری کور کے بے او مشری یا با زمینداری کئی یا با دکانداری کئی یا با چکمنے ملازمت کئی ټول عیال د په ذمہ باندې هغه د پاره د خوراک شکاک د جامع د دوايا انتظام دی کوي دا تعلق لري د تدبیر منزل سره اسده چې کسب د رزق و بیان بعض دلائل التوحید د توحید بعض دلائل بیانی ورتا و تذکیر بما بعد الموت او تذکیر د بما بعد الموت وبين برات المتبوعين من التابعين وبالعكس بیان د برات د متبوعين تابعين نه دي تابعين د متبوعين نه دي پر د قیامت و تذکیر بعلاء الله او تذکیر د خدای په انعامات باندې والانکار على شرك المشرکین او انکار د په شرک د مشرکانو باندې د دې رکو خلاصہ بیان مسألة تدبیر المنزل الذي هو من ثاني اقسام الحکمت العملیہ اصل مسئلہ من کسب الرزق چه کسب در رزق دے و بیان بعد دلائل التوحید او بیان بعد دلائل التوحید دے و تذکر ما بعد الموت او پندر کو ما بعد الموت سرام و بیان برات المتبوعین من التابعین و بالعکس بیان برات المتبوعین دے التابعین نا او دارنگ العکس و تذکر بعلاء اللہ او پن پا علاو دا اللہ سرا پا انعامات دا اللہ سرا والانکار دا شرک المشرکین انکار دا پا شرک دا مشرکین بانی ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنہار بیشک پا پیدا کولو دا اسمانونو کے نزل ما طلبو آیتا دی منگتا علا موخا دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا وحدانیت دا جو آیات نازل شو بیشکا پا اسمانونو دزمکو کے او اختلاف د شپو د ورځې کې ورځې شپه راځي شپه د ورځ راځي کله ورځ لنډیږي کله اوږدیږي که شپه لنډیږي کله اوږدیږي والفلک التي تجري في البحر هغه کشته چې جاری کیږي په دریاب کې بمنفع الناس هغه نفع ورکوي تجارتونه مالونه پکې راوړي سفاري پکې کوي حج پکې ځي ما انزل الله من السماء ماء اچانه کې الله د اسمانه د اوبونه په شکل د باران فاحیا بالارض بعد موتها جمدے کہ اللہ پدیو بو سرا
زمکه پس ته ورنمنه چې یو بس د زمکې دی وچوالی د زمکې دی وبث فيها من كل دابة او خارقی بده کې دار قسم دوابونه په دې زمکه کې وتصرف الرياح او پاړل بادونو کې جنوبا و شمالا شرقا و غربا ځنې باد شرقي وي ځنې غربي وي ځنې شمالي وي ځنې جنوبي وي رخاء و شديدا ځنې نرم بادي ځنې سخت بادي حارة و واردة ځنې ګرم بادي ځنې یخ بادي دا ټول اختلافات کې را دي دا طبعیات دي که طبیعه خو یا به ټول عمر ګرم یا به ټول عمر یخو یا به ټول عمر شمال یا به ټول عمر جنوبي وو د اختلاف چې را دي په دې کې دا د دې دلیل دی دې دپاره مصرف دې دپاره مغیر دې دپاره مبدل دا چې کوم دی شته دی دام د الله د وحدانیت او د الله د وجود دا چې کوم دی دلیل شنو والسحاب المسخر بین السماء هغه ورته مسخر ده په مابین اسمان او دمزکی کې نظمکی سره علاقه شته نه اسمان سره شته په دامن کې ځوړند ده لولو ګټان دي د ورې او جال کې سړی جی خو ته پتو لګي جادو چت شو چې کته ګوري لاندې بورې د تخکاری نظم کمان دي لګېدلې ده ان اسمان سره سره علاقه چې کوم نه داشته لآیات لقوم یعقلون خامخ علامیری د قدرت د الله تعالی د وحدانیت د الله تعالی د وجود د الله تعالی او قوم د پار چې پویږي ګوره یعقلون ویل دینه معلومه شو توحید مسله چې کوم دا د الله د وجود مسله د عقلی دا په عقل معلومیږي ځان تو ګورا جهان تو ګورا اسمان تو ګورا مکی تو ګورا کائنات تو ګورا وفي كل الآيات تدل انه واحد هر چیز کې علامه علی قدرت په دې دلالت کوي چې خدای واحد لا شریک دی ذکر دلته الله لقوم يعقلون یادی ذکر کوي ومن الناس دارت کی په شرک د مشرکین باندې ومن الناس بعض د خلقنا من هغه سوق دي ومن الناس ناس يتمنون الله اندادن نسی ما سو الله نه انداد جمع د ند مثل مناوی تو مثل مقابل تو اتیمن تجعلون الی ندا وما تیمن لذی حسب ندیدو تاسو تیم د مانی دو سیال ګرځوي تیم د مامی حسب د پار ندیدو سیال نه دي زما بس سیال شي یحبونهم دی سر محبت ساتي که حب الله پشان د محبت د الله سره بلکې بت سره محبت د الله د محبت نه زیات د دې پنځ والذین آمنوا مؤمنا اشد حبا لله محبت د الله سره الله نه یو صورت کې دین ګرځي او په دې سخت راشي دا الله منزل الدين التبوتان معنی بلی بیا الله بلی کنه بلی الله اخلاص کون کی د پاره د دین کنه ولو الذين ظلموا او شد دي کویا کسان چې هغه کوم دین ظلم کړي دي او اذرون العذاب چې کله دی عذاب ویني ان القوت الله جميعا چې قل طول ان شي عذاب خدای سه عذاب ولدي لرأيت امرا عظيما فزيعا یو ناشنا امر بتویني یو فزی امر بویني کنه یا لمتخذوا من دون اندادن کدا دی لیدله دی با انداد نونی ولی ما سوا د الله نه ان الله شدید العذاب بشک الله سخت عذاب ولدي ود متبوعين التابعوا بالبراءت ذکر کی اذ تبر الذين تم الذي تبعوا هغه واقعات کا چکلا بیزاری ښکار کی هغه کسان چې متبوعین دي دا کسان چې تابعین دي ورأوا العذاب ادي عذاب ویني د ټول لوی متبوع مدل اعظم لوی هغه ابلیس ته هغه په یو د اور په منبر باندې بيدیتا وګ تقریر ورته کوي جمع بوته جلسه بوته جوړي خلک بوته اشناو سجلو کا کنه لیډر د خسړې تپوس بیا کیږي چې سختی پی راځي وې تاره موټ در کړی دی او تاسو سره روانو ما اوس مال سکارو کا کنه ضمانت را لو کا بلکار را لو کا د تبم ټول لا جمع شي اور تبوي تسجل سو کا کنه موږ سجلو کو هغه ورتوي ما کان علیکم من سلطانین زما پتا سو غلبه نه وا مجبور کړی مې نه وای الا ان دعوتکم ما دعوت درک فاستجبتم لی تا ما دعوت قبول کو بس له پروای فلا تلومونی مال ملامت امرا کوي منفذکم نبرا کوټ کنه ما خطا تداسی نو ویل چې خامخه مال راکا
ما پس بندرات دی زما تابع نه کولا او بیا چې کوم دی دا ورتوي مال ملامت مرا کوي ولوم انفسکم ځان ملامت کوي ولی ما په سره روانه ما نه بمصرخکم استاذ فرادر مان تم بصرخیا او تاسو ما فرادر نه انی کما شکتمون ز کفر کوم پای تاسو مال شک ګرځاو داو تقریب ورته دوم روکی نو مطبوع تابعین بیزار او تابع د مطبوع نه بیزار دی بووي چې خدایا چې بیا خو دنیا ته لاړلې چې بیا موږ د لوټ ورکړلې دا چې کله هغه مشر شي او دی ورشي او ضرب شي زه خپل مرګرو کامیاب کړم زه جماعت کامیاب تعلیم کامیاب او کا چې بیا هغه وخت رااله چې بیا راته پدمه کناسي ادمه کراته غړای چې بیا هغه وخت در باندې راځي دلته منبر د بیډي هغه پسې چې ډېر معتبر خلک راغلي ما ته خپل قصه کوله یمون شړشم سند سره غاربو چې په سرو غاربو راته ناستو او بیا مونږ لراله د جوارو ډوډۍ وا او شوملې او ګوړه همغه ته وایي چې خان صاحب او نواب صاحب مونږ له خدا ګوړه او شوملې او د جوارو ډوډۍ راغلي دا د شوملو ګوټه د جوارو ټوټه او دا ګوړه ده یاره وی شوملې جوار خو نو خو استاد د طبيعت ته پاره به چکه ګوړه خو چکه ګوړه مخره شته پاره جھوٹ راکې وای دی چې کاش بیا خو دنیا ته واپس لاړې چې مونږ بیا تعالی راي درکړې تا پسې شولې دی مې چې کاش دوباره خو بیا وخراله چې بیا مونږ تاسو لړای چې کوم دې دا درکړې دا دومره او تقریر ورته کوي دا د مطبوع براءت ته د تابعینا تابعین بسوي ربنا انا طعنا سادتنا كبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا دفعنا عذاب ولعنا كبيرا اے ربا موږ د خپل کبراو موږ د خپل مشران تابعداري کړو موږ سیلار نه غلط کو گمراهي کړو خدای دې باندې سخت عذاب راولي او لوی لعنت پراولي هغه بدینه بیزار دي داغینه بیزار چې سخت راځي بیا ځان خپل ځان بیا دی بل تپوس نه کوي چې سہالت ته کړ او دغه چې کوم دی بعد ایرانی مصداق سو ګرځي صاحب هدايه او کنز الدقائق دا د دې مصداق دی وہ قیامت کی روز اللہ پوچھے گا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا تھا پیغمبر کو بھیجا تھا تم کو کس نے کہا کہ صاحب ہدایہ اور کنز دقائق کی دامن کو پکڑو تو کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا البتہ عوام ضرور یہ کہیں گے ربنا اطعنا سادتنا کبرانا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین عملان کبیرا غیدام استغفر اوس په پته لګېدلی ګیدړ عمره دی بازی ته چې څو نور ختلی نه دی ګیدړ ټوله شپه روړي وایي چې نور هم په غار کې ورننوځي بیا کش کړه پې نه بس که چابانو ګیدړ دی هغه منډه وي غریب غار ته په مخه رواني بیا وقال الذين اتبعوا ويا کسان چې تابع اوس د تابعین براءت ادم متبوین براءتو دا تابعین براءت دی وای با کسان چې هغه تابعدار وي دا قال ماضی دا په معنا د مضارع سره ده وای با کسان چې تابعین دي لو ان الله کرتن کاش لو د پاره تمنی دی کاش مونږ دراوي چې کم دینو دا واپسی او دنیا ته دوباره فنتبرم دا جواب د تمنی دی ځکه منصوب راغی ان پکې مقدر دی موږ به بیزاری کار کو منهم لدینا کما تورو منا لکدی بیزاری کار نکلا زموننا کدا کریم الله اعمالهم حسرات علیهم دارندا خی الله تعالی دی ته اعمال لدی افسوسونه په دی باندې خپل عمل ورته افسوس چې کاش دا مولد دا عمل کو دا مې نه وکړي ما به خارجین من النار دی بنی وطن کی د اورنا خلود بی بلا خروجا ہمیشہ بدی چکم دے پہ جہنم کی کنو دوشتم رکو شروع کی گی د سورہ بقرہ دا دی رکو مخت سرا دا ربط مناسبت تے
چمخ کے بیانو د مسئلې د تدبیر منزل دلتم د تدبیر منزل مسئلہ آ بیانی ناغم تدبیر منزل سر تعلقو ددیم تدبیر منزل سر تعلق دے ددیر کو خلاصہ بیان مسر تدبیر المنزل من اصول صرف المال بعد کسب المال مخ کی کسب د مالو و صرف د مال لے مال بسنگ لگئے پسکی بے لگئے پا جائزو کے بے لگئے پا ناجائزو کے بے لگئے جواری با پکائے سدخوری با پکائے نور منکرات با پکائے کہ پسی طریقہ بانی با لگئے ندا صرف د مال چی دے بعد کسب المال دام دا تدبیر منزل یوم مسالہ دا فإنه لا خیر فی الصرف پسرف کے خیر رشتہ کہ بیزای مال لگئے ولا صرف فی الخیر اور پا خیر کی صرف نشتہ لے بل و بیان التقلید الباطل بیان التقلید باطل دے فإن التقلید نوعانی تقلید دو قسم دے حق او باطل یو تقلید حق دے یو تقلید باطل دے ممنوع و مشروع یو تقلید ممنوع دے بل تقلید مشروع دے ددی بیان دے پدی کی والوعید علی کتمان الحق وعید دے پٹولو دے حق بانی حق میں نہ پٹے دین اغا رکو سربتم معلوم چالتم تدبیر منزل مسئلہ ودا کسب اور دل تدبیر مسئلہ دا کہ اصول سر دمال دے اور پدی کے تذکیر دے بما بعد الموت کرنا ددیر کو خلاصہ بیان المسألة لتدبیر المنزلی من اصول صرف المالی بعد کسب المالی فإنه لا خیر فی الصرف ولا صرف فی الخیر وبيان التقليد الباطل فإن التقليد نوعان باطل وحق وممنوع ومشروع فإن ترك التقليد الحق قنطرة اللادينية كما جرب ذلك فإن المجرب لا يجرب ثانيا والوعيد على كتمان الحق أو بالوعيد ده بكتمان حق ماني والتذكير ما بعد الموت او پنور کولی پس مرنا یا ایوہ الناسو اے خلقو داغا چاکی نادلو چاگی تحریم دا سوائبو کو دا بود پنون بای پری خود اوخا دیتا بای بحیروی صاحبہ باورتی اوخ بای پیغتا بای حام وی وسیلہ بای وی دا مختلف نمونو دا دی دا بود پنون بانی با دی پری خودل دائی متعلق اللہ فرمائی یا ایوہ الناس اے خلقو کلو مما فی الارض حلالا طیبا خورید بازی داغین تاپت مکہ کی حلال طیب طیبی چا نفس خگنی ولا تتبعوا خطوات شیطان تابدر قدمون شیطان پس کی پا خوراک دا حرامو کے پا خوراک دا نارواو کے انہو لکم عدو مبین بے شک دا شیطان دا دشمن دے بین العداوت دا سرگن دشمن دے ستاتو دشمن سے تو خیر کار نہ کی کہ گورا در کی پکی گورا در نہ پکی ظاہری انما یرکم لسوء الفحشاء نہ امر کی تا شیطان پا بدے سرا اور پا بہائے سرا اگر دے دبی تنم چڑھاویو کہ وان تقول اللہ ما لا تعلمون تازو اللہ بانی تاز پہ عالمان نہیں ہے بیلم خبری در تکی وَإِذَا قُمْتُمْ أَنزَلَ اللَّهُ دا بیان تقلید باطل دیں کل دی تاویل شیم تابداری کو دا کتاب چا اللہ نازل کر دیں قالو دیور توائی بل نتبع مال فین علیہ آباءنا متابداری کو دا چم لرن مندلی یا نکون میں مندلی دی دا تقلید باطل دیں اللہ فرمائی اولو کان لآباهم لا